والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. مخکې آیات کې د متقیانو درې صفتونه ذکر شو. یو هغه صفت چې صفت قلبي و، نو د هغې باره کې الله جل شانه ویل چې یؤمنون بالغیب. دویمه بدني صفت و چې د هغې باره کې ویلی شو یقیمون الصلاة. دریم مالی صفت و چې الله جل شانه فرمایل ومما رزقناهم ينفقون. د دې متقیانو بل یو صفت ذکر کوي چې والذین یؤمنون بما انزل الیک. د متقی یو صفت دا دی چې دیو به ایمان لري په ما انزل باندې. په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومه وحی نازل شوې ده، نو کدا مطلوب او که غیر مطلوب، یعنی کدا قرآن کریم دی او که احادیث دی، په دې باندې به ایمان لري. او په هغه کتابونو باندې وما انزل من قبلک چې نه مخکې د دینه قرآن کریم چې کوم مخکې کتابونه نازل شوي دي، په دې به ایمان لري. نو د قرآن کریم نه مخکې تورات، زبور او انجیل نازل شوي دي، په دې به ایمان لري. تاسو په دې آیات باندې سوچ وکړئ چې والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. نو په دې کې رد دی په قادیانیانو باندې. قادیانیانو یو کتاب دی تذکره، هغه وایي چې زمونږه په دې سیب باندې هم کتاب نازل شوی دی. نو په دې آیات کې الله جل شانه فرمایي چې ایمان والا متقیان خلق دي چې په قرآن ایمان لري او په هغه کتابونو باندې چې د قرآن نه مخکې نازل شوي وو. که چېرته د دې دا خبره حق وي، نو بیا به پسې ورسته راغلي وي چې وما انزل من بعد، چې دوی ایمان لري په هغه کتاب باندې چې پس د دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه نازلېږي. معلومه ده چې د دې خلکو خبره غلطه ده، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخرنی نبی دی، اخرنی رسول دی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زه د آبادۍ د هغې خښتې غوندې حیثیت لرم چې کمی او هغه په ما باندې پوره شوه. یو آبادي ده، په هغې کې صرف د یو خښتې کمی و، زه راغلم هغه پوره شوه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې راغی، د نبوت سلسله ختمه شوه. او هغه خلک چې د نبوت دعوی کوي اوسه کوي، هغه مرتد خلک دي او هغه قتلول په اسلامي حکومت باندې لازم دي. که اوس حکومت د دې د قتل انتظام نه کوي او خلک په خپله په ایماني غیرت کې راله، په جوش کې راله او مړی کو، نو په دغې قاتلینو باندې هیڅ هم نشته دی. اسلامي حکومت ته هیڅ هم نه شوی دی. تا یو کار کول ستا په ذمهوارۍ باندې وو، تا ونه کو او عوامو خلکو به خپله وکړو، نو په دې کې خو هغې له شاباشي ورکول پکار دي، افرین ورته ویل پکار دي. لکه اوس د جهاد موقع ده که نه، نو چې حکومت یې نه کوي او عوامو خلکو وکړو، نو په دې باندې به څوک نقصان ووایي. او یا د زکات اخیستل دا د حکومت کار دی، حکومت یې نه اخلي او عوام خلک یې د خپل طرف نه ورکوي او علما یې د هغه اصولوي، نو چا دې ته غلط ووایو؟ چې داسې مسله یې نو الله وبالآخرة هم یوقنون، او دیو په آخرت هم یقین ساتي. دغه چې دي د قادیانیان په دې آیات کې لږ شانتي تعویل کوي، او هغه داسې وایي چې د آخرت لفظ نه دی، دا صفت دی او د دې دپاره موصوف دا محذوف دی. نو هغه وایي چې بالنبوة الآخرة هم یوقنون. خبره پوهېږئ؟
بالنبوة الآخرة هم يوقنون. نو مونږ وایو چې د دې لپاره موصوف چې دی موصوف دا لفظ د دار دی، بالنبوة لفظ نه دی ولا د دې لپاره موصوف چې دی وبالدار الآخرة هم يوقنون دی. بیا په دې ځای باندې سوال لازم چې د موصوف او د صفت په مابین کې مطابقت نشته دی، په مابین د تذکیر او د تانیث کې چې دار مذکر دی او آخرت مؤنث دی. جواب د دې نه دا دی چې دا دار لفظ مؤنث استماعي دی. نو مطابقت په دوه کې راغی چې دار هم مؤنث دی او آخرت هم مؤنث دی. او د دې د پاره د موصوف مونږ ځکه آخرت راوباسو چې په بل ځای کې په قران کریم کې ذکر دی نو بالدار الآخرة دی. خبره پوه شوي؟ په بل ځای کې چې کله دا لفظ ذکر دی کنه نو الته ولا دا صفات ذکر دی نو هغه الته دار الآخرة دی. نو زمونږ چې کومه محذوب دی چې مونږ صفات راوباسو نو دا غوره دی ځکه قران کریم باغې باندې دال دی او قادیانان چې کوم راوباسو دا غي سره په هیڅ ځای کې هیڅ دلیل نشته دی. تاسو په خبره ځان پوه خبره به ځان پوه کوئ. یو خبره د جذبات وي او یو خبره د هوش. په عوامي مجلس کې کته تقریر کینو په جوش وکه خیر دی، خو چې کله ته طلبه پوه کینو دا په طریقه پوه کا. اوس دا سوال چې تا باندې هغه وکړي چې دا بالآخرته مجرور دغه دا صفت دی او د دې لپاره موصوف محذوب دی چې هغه وبالنبوة الآخرة دی. نو څه خبره اوس دا شوه هغه دا ده چې دلته موصوف محذوب دی خو هغه بالدار الآخرة دی. نو دلیل تاسو سره هم شو تم محذوب منی او هغه محذوب منی. نو استاد او داغه دا فرق څه شو؟ استاد او داغه فرق دا شو چې تاسو سره په دلیل موجود دی چې په بل ځای کې وتا د موصوف ذکر دی او دا سره به دلیل نشته دی. خبره پوه